دا د غنمو لو روان دی په دغه جدید طریقه باندې د ټریکټر په دغه جدید ټکنالوژي باندې د نن نه څه وخت وړاندې یا درې څلور کاله وړاندې که موږ ور دې لو دپاره به چې کوم دی نو دا خلکو په کلي کې چې کوم لوګري دا به خلکو راغونډول دغه شان د خپل خپلوان رشته داران او ملګرو یاران دوستان به خلکو راغونډول او د دغه دړۍ زیرې پټي دپاره چې په کوم باندې به غونډه ورځ لګي نو هغه دپاره به خلکو 10 12 شل کسان نه غونډول یو لوی پروګرام به کولو خو اوس دغه لو چې کوم دی نو د دې جدید مشین په ذریعه باندې ور 15 منټه کې کېږي نو چې کوم زمیندار دي هغو ته هم اساني شوله چېرې یو د تکلیف نه خلاص شو بل چې کوم ټریکټر والا دي هغو ته هم یو سهولت راغلی د دې نه مخکې به موږ په ټریکټر باندې ویې کولې ترېشرې به هم کول دا اوس یو نوی خوند دی او نوې مزه ده خاص کر د زمیندارانو لپاره ډېر ښه سهولت دی غنمو د کټۍ لپاره دا ډېر یو ښایسته بهترین سهولت دی دا ماشینیان خو مخکې ارزان وو 7 ساڑھے 7 लाख روپۍ باندې وو اوس کم از کم تېر کال دا ماشین موږ اخیستی 15 लाख 70 हज़ार روپۍ باندې یاره یو ډوی پټۍ په ګنټه کې کم از کم 7-8 ډوی پټۍ راځي ریټ خو بس دغه تلو راتلو دغه دغه چې په پټي باندې کله پټي ته ورسېږو بیا سړی پسې ټي وي حساب او ریټ چې کوم دی زموږ 4.5 روپۍ مخکې به چې موږ کم لوونه کول اشرې به هم کولې اوس چې کومه دی دا ترېشلې رالي د دې سره چې کوم دی غټ سهولت رالی مخکې به یو پټی په 2 ورځو کې رودلی کېدو اوس په ګنټه کې رودلی کېږي پټی چې کومه دی بس هوار او برابر وي نو ډېر په ښایسته انداز باندې چې کومه دی رودلی کېږي او دا ډېره غټه پیدا ده پیښې ډېر کسان به لګوي 25 کسان اوس چې کوم دی 25 کسانو کار په 1 غنټه 2 غنټې کې کېږي دا غټ سهولت راغلی دی ترقي راغلی ده دغه شان چې کومه دی ترېشلې هم ښې ترېشلې راغلي دي او د دې دپاره چې کومه دی بس محنت پکار دی نو